بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو کتونکو، دا وخت کې زه موجود ما په حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې. تاسو ته معلومه ده چې دغه چینل په ذریعه باندې زموږ کوشش دی چې په هغه مسلو او ستونزو باندې هم خبرې اترې وکړو کوم چې زموږ پښتنو ته په مختلف ځایونو کې ورپېښې دي، او یا د هغې د حل چې په کوم ځایونو کې کوم قسم فیسیلیټیز او سهولیات زموږ اوسیدونکو ته د دې علاقې ملاوېدی شي. قدرمنو، حیات آباد میډیکل کمپلیکس د خیبر پښتونخوا په 3 غټو هسپتالونو کې یو دی. په دغه هسپتال کې چې کوم په زرګونو مریضان د میاشتې راځي، تقریبا دلته د او پی ډي کې د مریضانو تعداد 45,000 دی، یعنی 46 یا 45,000 مریضان په میاشت کې راځي. د هغوی د وجې نه په هسپتال باندې څه مشکلات دي، څه بوج دی، یا کوم قسم هغوی ته هدایات ورکول پکار دي. دویم دا چې په حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې بعضې ډېر خصوصي سهولیات دي چې هغه په نور هسپتالونو کې په هغه انداز کې نشته دی. دا وخت کې موږ سره د دې هسپتال میډیم منیجره فصیحه صوفي موجود ده، او د دې سره په دغه حواله باندې خبرې اترې کوو چې کوم فیسیلیټیز دي او دا څه پیغام او څه ریکویسټ کول غواړي د دې علاقې اوسیدونکو ته. فصیحه ډېره مهرباني، خوشحاله اوسې. ټول ناول خو راته لږ شانتې د هسپتال په هکله ووایه چې کوم مریضان راځي نو کوم غټ فیسیلیټیز ورته ورکوئ، او د هغوی د وجې نه څه مشکلات دي تاسو ته، او یا هغوی ته کوم غټ مشکلات دلته په نظر باندې تاسو ته راځي. بالکل چې کله شمس د هسپتال خبره وي کنه، نو هر کس دا سوچ کوي چې دا سرکاري هسپتال دی چې زه به ځم نو ماته به هغه شانې پروټوکول به میلاویږي، او چې زه څه غواړم، څه فیسیلیټي غواړم، هغه د ماته فوراً میلاو شي ټول نه غټ. نو دې کې 2-3 اسپیکټ وي. یو خو چې کله تاسو ایمرجنسي ته راځئ نو هغه زموږ هم کوشش وي چې یاره تاسو ته که داسې ټریټمنټ دی چې هغه ډېر زر او فوري توګه باندې پکار دی، نو هغې کې لږ پروسس مونږ زر وچلو. خو هغې کې زموږ خلکو کې صرف یو مسله ده، نور خو ډېر ښه خلک دي، خو مسله پکې یو ده چې هغه څنګه راشي نو هغه نه پرچی کاونټر باندې انتظار کوي چې لکه خپل لاین کې ودرېږي، او نه هغه ډاکټر ته انتظار کوي چې هغه یو بل مریض وګوري او هغې نه فارغ شي نو بیا د ما وګوري، نه هغه ټیسټونو لپاره انتظار کوي چې کله ټیسټ خامخا د هغې پروسس باندې ټایم لګي او رزلټ راتلو کې ټایم لګي. نو یو مسله صرف د چې کله راځي اکثر دی نه جګړې هم جوړېږي، خلکو کې برداشت هغه شانته کم دی. هسپتال عمله چې کم ده هغه ستاسو خدمت دپاره ناست وي، ستاسو سره تعاون دپاره ناست وي، نو پکار ده چې تاسو هم ورسره تعاون کوئ، نو د دې به تاسو ته فایده وي، ځکه چې تاسو ته به ټریټمنټ ښه میلاویږي. اوس چې تاسو راځئ خپل لاین کې ولاړې، چې کم کس تاسو نه مخکې راغلی نو د هغې حق پیله دی. که ستاسو داسې ایمرجنسي ده نو بیا خو د پښتنو وطن دی، هغه خو تاسو ته خپل نمبر هم پرېږدي. یو مسله دی. بل مسله دی چې کم کسان او پی ډي ته راځي نو هغه غریبانان آلریډي خپل ټینشن کې وي، مریض وي ورسره یا ستونزې لري، نو هغې ته دا پته نه لګي چې اوس کوم ځای ته لاړ شو. لکه سرکاري هسپتالونه غټي او هر ځای کې ضروري نه ده چې چېرته سیکورټي ګارډ موجود وي یا څوک اردلي موجود وي، نو هغې غریبانان ګرځي، اخوځي، کله دې خوځي. هسپتالونو کې خاص طور باندې زه ایچ ایم سی خبره کوم نو هر ځای کې بورډونه لګېدلي وي، هغه اردو کې هم لیکلي دي، هغې باندې انګلیش کې هم لیکلي دي چې کوم ویلی شي، نو هغه فالو کول او چې کوم دا زموږ عمله چې کوم ده هغه یونیفارم نه تاسو پیژندلی شئ، هغې نه تاسو ګایډنس اخیستلی شئ. او پی ډي کې مسله دی چې یو خو ډاکټر باندې چونکې رش زیات وي، څنګه چې ما تاسو ته ووایي چې تقریبا 45,000 نه زیات د میاشتې مریضان زموږ له راځي او پی ډي کې. نو تاسو سوچو کې چې یو ډاکټر باندې به څومره راشي، نو هغه هماغه ټول مسلې وملتئ چې ښه ډاکټر چې کوم دی د هغې نمبر ته تاسو سهار نه راغلی او لکه 12 بجې شوې تاسو ناستې. خو دې کې اوس یو مسله حکومت بیا هم حل کړې ده، دا چونکې اوس میډیکل ټیچنګ انسټیټیوټ شو، دا یو ایکټ دی چې هغې لاندې د هاسپټل اټانومس باډیز اوس جوړ شوي دي، نو هغوی خپل اپریشنز کې خپل کار کې لږ با اختیار دي، نو د هغه فیسیلیټي هم شته. دا راته ووایه فصیحه د صفایۍ په هکله باندې، اگر چې د حیات آباد میډیکل کمپلیکس چې کله موږ د ال آر ایچ سره یا د کې ټي ایچ سره کمپیر کوو نو نسبتا موږ ویلی شو چې د صفایۍ په لحاظ سره ګزاره کوي، خو بیا هم لکه زه بیګا ماخوستن د یو مریض تپوس ته دلته راغلی نو ما کتل چې په سټیرز کې یعنې په سیړو کې چې دی 2-3 ځای کې خلکو ډېرې عجیبه انداز کې لکه لاړې توکلې پرتې دي. لکه نو په دې حواله باندې یو د خلکو نه څه تاسو درخواست کوئ، بل دا چې د خپل عملي طرح آیا دوی په دې باندې ګرځي د صفایۍ داسې پراپر خیال ساتي یا نه ساتي؟ دا خو ډېره ښه خبره تاسو که ګورئ هسپتال په کار هم داسې دی چې لکه هایجینیک وي او لکه دومره هغه نه جمز نه کره خلکو خو زما دا خواست دی چې کله تاسو راځئ ځایونو کې هر ځای کې ډسټبین وي،
که تاسو سموکینګ کوئ نو سموکینګ دپاره سموکینګ کارنرز دي. تاسو هلته که سګرټس کې هر ځای کې ایش مه غورځوئ یا فلټرز مه غورځوئ، او که ایون تاسو نسوار یوز کوئ نو هغې دپاره مختلف ځایونو کې څیزونه جوړ شوي، تاسو هلته چې کوم دی هغه لړه کولی شئ. د هغې وجه دا ده چې کله تاسو ګورئ د بل چا داسې هغه که نه څیز یا ګند پروت وي نو تاسو باندې ښه نه لګي. داسې چې کله تاسو ګند وغورځوئ نو نور خلکو باندې هم ښه نه لګي. او تر څو چې د عملې هغه د تعلق دی نو زموږ چې کوم هاسپټل ډایرکټر دی سپیشلی زه به هغه یادوم چې هغه سهار چې راشي نو مشکل ده چې هغه پوره ورځ کې یو ګنټه هم آفس کې ناست دی، هغه پوره ورځ ګرځي او بس هغه لکه صفایي باندې د هغې ډېر غټ فوکس وي. چېرته چې ګند وګوري نو بس بیا د عملې بیا خیر نه وي، بیا خلک منډې وي که نه. نو زمونږ خو خپل طرف نه ممکن کوشش وي چې لکه د هسپتال ښایست د هغې صفایي خیال وساتو، خو چې تاسو مونږ سره تعاون کوئ نو دا به نور هم ښه شي. فصیحه دوه خبرې کول غواړم. یو خو دا چې ستاسو کوم دلته سپیشلایزډ یونټ دی چې زه به دا ووایم چې عامو خلکو له ډېر زیات هغه سهولت ورکوي، خاص کر یو د شوګر په حواله باندې تاسو ما سره ذکر وکړ، ډایبټیز چې دی، یو د تیلیسیمیا پیشنټ چې دی دې په حواله باندې، خو د صحت کارت په حواله باندې هم لږ د خلکو رهنمایي وکړئ، ځکه چې د پښتونخوا ټول خلک که چا سره صحت کارت شته او که نشته دی نو زموږ د معلوماتو تر مخه هغه ټول چې دی د دې حقدار دي چې هغه ته د صحت کارت مطابق یعنی فری ټریټمنټ دغه وشي کله چې هغه داخل شي. نو لږ خو هغوی پوه کړئ چې هغوی له په شروع کې څه کول پکار دي، او بیا راته دغه دوه چې کوم ستاسو سپیشلایز یونټ دي د هغې په حق لره د لږ تفصیلات ووایئ. جی بالکل. یو خدا د سرکار ډېر غټ اهم قدم دی دا صحت کارت چې کوم دی، هر کس هر گھرانې د 10 لک روپۍ د کال دی که نه، هغې کې داسې دی چې ضروري نه ده تاسو سره صحت کارت وي، ستاسو کوم شناختي کارت دی خو هغه ستاسو د کور د مشر چې کوم شناختي کارت دی هغې باندې ستاسو د ټولو رجسټریشن شوي، که تاسو واده کړی نه یې او که ستاسو واده شوی دی او رجسټریشن ستاسو شوی دی نادره کې نو بیا ستاسو چې کوم دی هغه حساب کتاب به بیل وي. چې کله هم تاسو هسپتال ته راځئ چونکې دی کې او پی ډي سروسز او ایمرجنسي سروسز نه دي، ایمرجنسي خو هر هاسپټل کې فری دی، هغې کې ټیسټونه هم ستاسو فری وکېږي، ډاکټر چې کوم دوايانې دي هغه به هم تاسو ته هسپتال درکوي. خو چې کله تاسو داسې یو ټریټمنټ له راشئ چې هغه څه قسمه اپریشن وي یا ستاسو ایډمیشن پکاري، اول به تاسو چې کوم دی او پی ډي کې چې کوم دی پرچه به تاسو جوړ کړئ، ډاکټر ته به وښایئ، ډاکټر به تاسو ته ولیکي چې تاسو ایډمټ شئ. ایډمیشن کاؤنټر چې کوم دی حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې هلته کې د صحت کارډ والا کسان هم ناست دي. اول دا کاؤنټرز بیل وو خو بیا موږ وایو چې دا خلکو ته لږ تکلیف وي یو ځي ته به زیبل ځي، نو هماغه ایډمیشن کاؤنټر کې صحت کارډ والا هم ناست دي. تاسو به صرف شناختي کارډ به ورکوئ، هغه به تاسو سره دا ټول فارمونه وغیره به فل کی او تاسو ته به پوره ډیټا پوره فایل به برابر کی، هغې نه پس به تاسو ته وایي چې تاسو دا وارډ دی او دا تاسو بیډ نمبر دی او تاسو هغې باندې ټریټمنټ اغستی شئ. دې باندې دې کې صرف یو د څیز خیال کول پکاري چې ډېر داسې هغه د بیماریانې دي چې هغه پکې کور نه دي، نو هغې کې لږ تاسو پخپله هم سرچ کوئ او ډاکټر نه هم تپوس کوئ چې دا چې کوم زموږ علاج کیږي دا ټوټل صحت کارت باندې به کیږي که نه. دې کې ځینې داسې هغې چې هغه موږ به د جیب نه اخلو. نو اوس راته دغه د ډایبټیز او د تیلیسیمیا په هکله ووایي چې دغه څه طریقې کار دی تاسو؟ بالکل. چې کوم دا ډایبټیز یا چې شوګر موږ خپل عام اصطلاح کې وایو د دې ریشو ډېر زیات دی، نه صرف په پاکستان کې بلکې په خیبر پښتونخوا کې. زه خو وایم چې دا هر یو بیماری چې کوم هغه د جړ چې کوم دی هغه ډپریشن وي او ډپریشن چې کله زیات وي نو دا ډېر مهم کاز وي د شوګر که نه. خو به هر حال که انفارچونیټلی تاسو ته شوګر وشو نو حیات آباد میډیکل کمپلیکس یو واحد داسې هسپتال دی چې هغه انسولین فار آل زموږ یو پروجیکټ دی، په هغې کې تاسو ټولو ته که انسولین پکاري هغه به هم فری ورکوو، که تاسو ته د میاشتې چونکې د شوګر کانسټنټ هغه علاج وي او نو چې کوم دوايانې تاسو ته ډاکټر ورکړي نو هغه پوره دوايانې تاسو د میاشت کورس کوم دی کورس دلته فری ملاویږي. یو خبره بل دا چې زموږ سپیشلایزډ یونټ دی شوګر والا، چې کله تاسو راځئ ستاسو د سترګو چې کوم چیک اپ دی هغه ستاسو چې کوم د زړه معاینه ده هغه، او دې نه علاوه چې کوم ستاسو د خوراک څه کول پکار دی څنګه پکار دی، د دې یو سپیشل ډاکټر دی چې کله تاسو راشئ او او پی ډي ته لاړ شئ نو یو مریض دا ټول
کمرو ته به ګرځي هر یو ډاکټر ته به ځي یو به هغې ته خوراک هغه به ورکوي بل به د هغې د سترګو علاج کوي هغه چیک اپ به کوي بل چې کوم دی ګوري چې د ښځې ته انسولین پکار دی که دوایانې پکار دي نو هغه حساب سره د هغه پیشنټ رجسټریشن وشي او رجسټریشن نه پس تاسو هغه دوایانې فری اخیستلی شي دې نه علاوه چونکې شوګر داسې بیماري ده چې هغه اکثر خلکو ته پته نه لګي تر څو چې تاسو ته ډېر کلیر سمټمز ښکاره نه شي نو هغې دپاره هم زموږ چې دا یونټ دی هغه یو موبایل وین دی چې هغه مختلف ځایونو کې ګرځي کیدای شي تاسو کتلی هم وي نو هغه د خلکو نه بلډ سامپل اخلي هغه ټریټمنټ هغه ګوري انویسټیګیشن کوي چې ستاسو چېرته شوګر لیول خو نه دی په حقله باندې هم ستاسو سپیشل یونټ دی بالکل تیلیسیمیا چونکې ماشومان خو زمونږ ګلونه یي هغې سره زمونږ د علاقې او زمونږ د کور ښایست برابري نو خو انفارچونیټلی چې کله دا وینې دا ډسبیلنس شي نو هغې دپاره ټریټمنټ پکار وي او تیلیسیمیا پیشنټ تاسو ته به پته د هغې بلډ چې کوم ټرانسفیوژن دی هغه ډېر فریکوینټلی کېږي او بار بار کېږي حیدرآباد میډیکل کمپلیکس کې سپیشلایزډ یونټ دی تھیلیسیمیا پیشنټس لپاره او هغه نه صرف بلډ ټرانسفیوژن کوي بلکې هغه ستاسو چې کوم دی د باډي مانیټرنګ هم کوي که څه ټریټمنټ دی کې پکاري هغه ټریټمنټ هم سجیسټ کوي او ټوټل ستاسو کوم مانیټرنګ دی رجسټریشن ستاسو وشي څنګه چې ما تاسو اول د شوګر والا رجسټریشن داسې سمپل فارموله ده تاسو به راځئ او پی ډي کې به چیک اپ کوئ هغه ستاسو ایم آر کارډ به تاسو ته ایشو کېږي هغې باندې به ستاسو رجسټریشن وشي بیا هغې نه بس ټوټل ستاسو کوم هغه د ټریټمنټ دی هغه به فری کېږي فصیحه یو خو دا خبره شوله چې کله مریض شي بنده که هغه د تیلیسیمیک دی او که ډیابیټیز دی نو هغه تاسو تفریح کوئ پکې خو د تیلیسیمیا په هکله باندې د حکومت یو دا هم اویرنس کمپین چلی چې یاره هر ځوان لا زلمی او پیغله کله چې واده کوي د هغې نه مخکې خاص کر چې کزن میریجز کېږي یعنې په رشته دارو کې رشته کېږي نو د هغې نه مخکې دغه ټسټونو پکار دي دغه ټسټونو سهولت هم تاسو ورکوئ یاره که څوک راشي فرض کړه وایي چې یاره زه ټسټ کول غواړم نو داسې سهولت تاسو ورکوئ که نه داسې نشته بالکل زموږ لیبارټریز کې دا ټول هغه شته دی او په کار هم داسې ده چې لکه که سبا ماشومان داسې کېږي او بیا د هغې فیوچر او ستاسو ایون فیوچر ورسره که نه کنیکټډ دي نو په کار ده چې هغه تاسو کوئ که ټیسټ هم کول غواړئ ټیسټونه هم کېږي ډېره مهرباني فصیحه صوفي تاسو موږ وخت راکړه قدرمنو تاسو خبره ترې واورېدلې صرف دغه د دوو یونټو په حواله باندې چې یو د شوګر مریضان چې کوم دي نو هغوی ته فری علاج ایون که ټوله میاشت کې په کور کې کوم دوایي استعمالوي نو هغه هم تاسو ته دلته نه فری میلاویږي او همدغه شانتې د تیلیسیمیا یعنې هغه مریضان چاته چې یو قسم د ماشومانو بلډ کینسر ورته ویلی کېږي چې یاره هغه وینه سیزي او دوباره چې دی هغه د هره میاشت یا هره هفته وینه لګول غواړي نو د هغې مریضان هم دلته راتلی شي او د هغوی به فری علاج کېږي ډېره مهرباني یو خوشحاله اوسئ په دې خبره باندې ختمول غواړم فصیحه چې وختي کومه وکړله چې د صفایۍ په هکله یو د صبر نه کولو په هکله باندې چې یاره په قطار کې نه ودرېږو انتظار نه کوو د ډاکټر نو د عباسین صاحب یو شعر دی وایي دوی خپل منزل ته په لنډو د رسېدو قایل دي پښتانه ځکه په سمسور پټي کې لار وباسي نو مهرباني وکئ په سمسور پټي کې لار مو وباسئ خپل تاوان هم مه کوئ د بل هم مه کوئ لږ غوندې انتظار چې دی دا د ډېر سکون او د سهولت ذریعه جوړېږي یو جهان مننه